تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، من واقع معراج شروع کړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زندګۍ یو اهم باب دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت لپاره یو کافي او یو ښه باب دی. هغه شروع کړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنا بیت الله شریف ته جبرئیل علیه السلام بوته. د هغې نه پس بیا بیت المقدس ته لاړل. بیا د بیت المقدس کې چې هلته وضو کو د انبیاو ته، د هغې نه پس بره د عروج په طرف روان شو چې معراج شروع شو. نو اسمانونو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو انبیاو سره ملاقاتونه وشو. بیا چې اوم اسمان ته ورسېد، دلته حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاو شو. د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره اوچت کړی شو چې هغې ته سدرة المنتهی ویلې کېږي. اوس محترمو، سدره څه ته ویلې کېږي؟ سدره وایي بیرې ته ویلې کېږي. دا بیره نه ده، د بیرې بوټي ته عربی کې سدره ویلې کېږي. دا بوټی دا سدرة المنتهی دې ته ځکه ویلې کېږي چې دا د بیرې بوټي په شان یو بوټی دی. د دې جړې چې وایي دی په شپږم اسمان کې دي او سر چې دی د اووم اسمان نه بره ختلی دی. دا داسې ځای دی چې دې نه بره بیا نور الهیت دی. دا منتها ده، دا د دنیا د مخلوق کائنات انتها ده. دې نه بره یو شی نشي تللی، دا انتها ده. په دې وجه ورته وایي سدرة المنتهی ویلې کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هلته ورسېدو، هلته وکتل چې دا یو ډېر ښایسته بوټی دی، ډېر ښایسته بوټی دی، رنګارنګ رڼاګانې دي پکې. دا هغه بوټی دی بره نه چې کوم انوارات راځي، کومې فیصلې راځي، هغه هم په دې باندې راځي، دې کې غیبېږي. د دې نه پس بیا په کته راځي او د کته نه چې د خلکو کوم اعمال ځي، کوم عبادات ځي، هغه هم په دې سدرة المنتهی ته رسي، هلته جذب کېږي، بیا دې نه پس بره پاس کېږي. نو دا سدرة المنتهی شو. دیر پس وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العزت جنت و دوزخ سیل پیو. عندها جنت المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى. سور نجم کی اللہ رب العزت فرمائی. نپدی وجہ علماء کرام فرمائی چی جنت چی کم دے ناغاون پدی سدرة المنتہا سر جنت کتا نرے بلکہ وہ اسمانو دا پاسا دا سدرة المنتہا سر دے. زکوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جنت الدوخو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت تا درنک پیشو وی دیر خستہ زائد، دیر خستہ زمکے وی دا زفرانو او دا غشان یاقوت و مرجانی پہ عماراتو کی لگی دلی دی. یو دیر خستہ ہواگانی پکے چلی گی، خستہ ہوری دی پکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکے اگر دے دو دیر مزے ورہ پکے وی ورگنا، دیر مزے پکے ورہ ورگنا. او دردی پورے راضی ویانتے دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دخپو کشار وورے ہو. و جبریل علیہ السلام ورطا فرمائی جدنا کشار وورے علیہ السلام داوی رستان غلام دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دے. و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی جدن دخپو کشار دلتا سکے، دا کشار دلتا سل راضی. وی ورطا جبریل علیہ السلام فرمائی چھ بلال اللہ تا دیر خواختے دا غدا کشار پا اللہ خلئی نہ اللہ دلتا جنت ترار سی پتا بانی میں دے تاثر محبت دے نو اللہ تہم دیر خواختے. دین پس کہ جنت ورطا کو خود رشو، دین پس پھر دوزخ سیلو کو او مختلف غذابونے ورطا ہوئی خول، مختلف خلق مختلف غذابونے ورطا خول. لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیو کستے دریاب کی غپی وئی
لامبو وای او سری ویني دي غیر چاپیرا دي سرو وینو کې د لامبو پی وای او د اړخ ته دراوتو کوشش کوي وای چې اړخ ته راوځي پرشتي ور سره او د خلیل او غټ راولي هغه سره ما چې د بیا د میاس ته لړشي بیا سره سم شي بیا پی لاندې وای بیا اړخ ته راوځي ام دغه معاملې ور سره وای کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو وای دا سود ته ولي وای دا سود خور دی چې په دنیا کې سود کړي دا سود خور انجام دی دغه شان وای څه خلک دي چې دا غي شرمګاګانی بر پر سرونو کې لګېدلې دي هم خزي هم سړي دي او د شرمګاګانو نه نو روزي فیف او دیس کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیہ السلام نے تاسو کو تاسو کی دا وای زناکار دي زناکار خزي زناکار سړي دي دینه پس وای څه الکانو جنکای دي د اور تنور ته بربند وشتي جبرئیل علیہ السلام نے تاسو کې وداولي دا وای هغه واړه الکانو جنکای چې زنا به کولا یا هغه خلک دي چې الکانو بالکانو سره زنا کولا دا اخ خلک دي چې اوس الله رب العزت د اور تنور ته لړ کړی دینه پس دي وای څه خلک دي دا غي غټ غټ نوکونه دي وای د خپل مخ نه د خپل سینې نه وخت درکې یو خوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو دا کوم خلک دي دا وی غیبت ولدي چې په دنیا کې به غیبت کو دا شان د ډیرو خلکو غضبونه ورته وکړل شو مختلف خلک په مختلفو غضبونو دي وای دا هغه خلک چې بدغه د ګناونه کوي د ټولو غضبونه ورته وکړل نو محترمو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خو دې شو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خو دې شو چې جنت ته سړی کثرت سره دننه کیږي او خزي لګي دننه کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو وای دا ولي خزي ډېر کم دننه کیږي او سړی ډېر دي نو جبرئیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې خزي زکا لګیږي چې خزو کې یو دوه عادتونه دي خراب یو دا چې خیره ډېرې کوي او بل دا چې خاون نافرمانه دي دا دوه عادتونه کې خزو کې ډېر خراب دي یو خیره یو نافرمانی په دې وجه دې جهنم ته ډېر دننه کی الله رب العزت دې موږ ټول محفوظ ساتي نو چې دا سیر په وکړو د دې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت کړی شو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مقام ته اوچت شو چاره د سدرۃ المنتهى نه اوچت ته آیت صریف الاقلام وی صریف الاقلام دې ته ویل کیږي دا کلم باندې چې بدل لیکل کوي ا دا کشار کوي د کشاری आवाज ته سوی صریف الاقلام د قلم आवाज نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دای ته اوچت کړی شو کوم ځای کې ملک لګیاري د انسان هر څه لیکي د انسان چې سبب تیریږي سبب کوي هغه لیکل کیږي مونږ وو چې تقدیر لیکل کیږي هغه واپس راځي سدرۃ المنتهى د سدرۃ المنتهى پس بیا کته سبق ترا پاسول کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مقام او هغه فرشتي او خو دې شو دینه پس وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت کړی شو ورته دینه پس جبرئیل علیه السلام ته سدرۃ المنتهى نه واپس شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوازې اوچتول شي بیا الله رب العزت ملاقات ته ورسېدو چال ته ورسېدو انوارات تی تجلیات تی الله رب العزت ورته فرمایي بل نبی ای زما نبی مړ دې وسره وړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکالمه شروع کیږي التحیات ټول زبانی عبادتنا لله خاص الله والصلوات طول بدني عبادتنا والطيبات طول مالي عبادتنا یا الله ما در سره وړي ما سره خو هیڅ نشته هیڅ را سره نشته ما خو در ټول زبانی عبادتنا ټول بدني عبادتنا ټول مالي عبادتنا مې راوړي دي وی الله رب العزت ډیر خوشاله شو سلام کو چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته اے زما پیغمبر پتا له سلامي زما رحمتونه دي در باندې برکتونه دي در باندې دینه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السلام علینا سلام دی په مونږ باندې وعلى عباد الله الصالحین بدل په ټول نیکانو بندګانو باندې الله سلام ښا نبی کریم صلی الله علیه وسلم برد الله سره ملاقات کې مو خپل امت یې نکو
د خپل امت نیکان صالحان هیر نکړل باغی السلام وی دینه پس فرشتو چې دا واوریدل فرشتو وی اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله الله سره مکالمه وشو اوس یو خاص ملمه بنده خوا ته راشي نه هغه څه تحفه ورکولي تحفه ورکېږي وی الله رب العزت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له تحفه کې موز ورکو چې نبی تعالی مې دا موز درکو د ستا د امت لپاره دا تحفه ده دا موز الله رب العزت موږ له سره کړه بر اسمان کې بر د عرش ته پاسه دا موږ الله رب العزت تحفه راولېږله اوس موږ دې تحفې سره سکو اوس د دې تحفې خیال هم ساتو په نم ساتو په موږ ده تحفه الله رب العزت مونږ را لېږلې ده چې تحفې راولېږله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله را روان دی هلته ابراهیم علیه السلام سره میلاو شي هغه غږونه کو پیسې درله درکړل وي دغه شان د امت دپاره لمونځونه راکړل 50 هغه غږونه کو بیا چې موسی علیه السلام خواته راغی موسی علیه السلام ورته وفرمیل الله دله څه درکړل وی الله تحفه کې لمونځونه 50 راکړل د امت دپاره وی موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې ما بني اسرائیل کې کړي دي بني اسرائیل ډېر کمزوري وو دا شان به ستا امت هم کمزورۍ دا لمونځونه پې کم کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ درخواست د الله په دربار کې وکړو زما امت کمزوره دی الله دا لمونځونه ورته کم کا دا لمونځونه را کمېدل شروع شو 45 40 داسې را کمېدل ان تر دې چې دې پنځونه راورسېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت موسی علیه السلام د خبرو په وجه چې هغه ورته فرمایل چې دا څوکه بیا به کولی نشي امت د پنځو ته راورسېدل د پنځو نه پس وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بس دی دا خو ما 9 پیرې وکړې اوس ماله شرم راځي چې بره نه یم دی بیا د الله خواله بد دا 5 ډېر دي وی الله د طرفه اواز چې ای پیغمبره ستا امت په کوي 5 اجر به پې ولله 500 ورکو اجر په دې 500 دی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هلته نه واپس شو او بیا راورسېد کته بیا بیت المقدس نه په خپل براق کېناستېدو بیت الله شریف ته بیا خپل ځای ته راورسېدو کتابونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپسې وکړه وی چې کور ته راغی بسترې هم هغه شان ګرمه چې کوم یو به استعمال کړی وي او داسې کو هغه اوبه هم لا باندې وی الله رب العزت ورته ټول د دنیا د نظام ودرولی ولی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتها ته رسمت ورسېدو چې هغه انتها ته ورسېدل الله رب العزت ورته د دنیا دا ټول نظام ودرول او چې کور نه وته کوم زنجیر کولاو کړو یا زنجیر هم لا خوځېدو کتابونو کې دا راځي الله ورته دا ټول نظام ودرولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې واپس وشو په سهار باندې قریش ته وی چې دا شان بیګا الله رب العزت په ما سیر کو او زی بوتلم بیت المقدس ته د بیت المقدس کې ټول پیغمبرانو له جمع ورکړه بیا اسمانونو سیر کو بیا جنت دوزخ مو قتل الله سره ملاقات کو قریش چې واورېدل نو بس این رامین وړي چې راشي وی ایونن کس خونن بیا نورې غاړې وړې خبرې کوي لړل خلک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواته هغه ته وایي چې راشه ملګری دې نن بل څه وایي ملګری دماغ خو دې اوس الټه شوي دي اوس خو چې بیګا مې بیت المقدس هم کتلی دی اسمانونه مې هم کتلي جنت دوزخ مې هم کتلی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل چې زما ملګری وایي په حق دی وایي دې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته صدیق لقب میلاو شو چې دغه شانې تصدیق کو چې دا صحیح دی زما ملګری دې نه پس ورته صدیق ویلې چې رښتونه نو محترمو بیا په قریش مختلف سوالونه کول چې بیت المقدس څنګه او الله رب العزت ورته بیت المقدس را مخامخ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي سوالونو صحیح جوابونه ورکړل دا شان اې ته پوښتنه کول چې زمون قابلیت کم ځای کې رواني دي لکه دا ته پوښتنه پکې څه ضرورت ته اوس به چتلار شم تاسو بیا مر په تاسو پوښتنه کوي چې پلان کې دا څنګه او پلان کې دا کې سوق او پلان کې دا کې سوق نو زمون قابلیت کم ځای کې رواني دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته علیم نه نخانی صحیح وي چې پلان کې کس مخ کې نو ور پسې پلان کې دا ته روشي دا ور سره ټول نظام ورته الله را مخامخ کو ولیکن اخیره کې ایسه ډرامه جوړ کړه ابو جهل دې ټول لعین ودا ولکا دا غری غټ ساحر دی په سحر باندې د لار سم معلومه چې هغه ورته الله خپل چا حقیقت ته بیا په ساحر ټاپوله ګولا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند اهم باب د معراج چې موږ په مختصر الفاظ بیان کړل
اصل په دې کتابونه ډک دي دا ډیره لویه واقعه ده موږ په مختصر الفاظو کې ستاسو خدمت کې پیش کړه الله رب العزت را خبرو زموږ ټول په عمل کې راولي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق اصول دا غیر زندګۍ قوانین الله رب العزت زموږ ټول په زندګو کې راولي واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين